السلام علیکم ستړي مشئ د آغاز روز خپرونې ته ښه راغلاست. د هرات والي سید وحید قتالي وایي طالبانو وړمه شپه د دغه ولایت پښتون زرغون، شینډن او اوبې ولسوالۍ باندې بریدونه وکړل. د هرات ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي وړمه شپه دغه ولایت کې د طالبانو بریدونو او پرون سهار یوه چاودنه کې 6 افغان سرتیرو ژوند بایللی دی. د هرات والي سید وحید قتالي څرګندونې چې وایي چې طالبانو تیره شپه په پښتون زرغون او اوبې او شینډن ولسوالۍ بریدونه وکړل چې افغان سرتیرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سره جوخ بیا په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې د یو سرګروپ په ګډون د 14 تنو وژل کېدو ادعا شوې ده. تیره شپه دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د هلمند ولایت په نادعلي ولسوالۍ کې همدارنګه په چاینجیر سیمه کې د طالبانو 2 قرارګاو باندې هدفمند عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې د طالبانو د سرې قطعې سرګروپ هجرت الله په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او دا چې په هرات کې هم مړمه ورځ او پرون بریدونه شوي دي، همدارنګه د سره جوخ بیا په هلمند کې هم د پوځ یوې چورلکې سقوط کړی دی. البته د دفاع وزارت دغه څرګندونې کړي دي چې د تخنیکي ستونزو له امله یې بیړنۍ ناسته کړې وه. همدارنګه په هلمند کې د طالبانو د سرې قطعې د یو سرګروپ وژل کېدو ادعا هم شوې ده. موږ سره هم د لا زیاتو معلومات دپاره له هرات څخه زموږ همکار محسن کریمي او همدارنګه له هلمند څخه زموږ همکار بریالی رحیمي په خپرونه کې وصل دی. په سر کې ورځو د ښاغلي رحیمي په لور باندې. ښاغلی رحیمي، په هلمند کې په دې وروستۍ کې پرون او وړمه ورځ یو څه امنیتي پیښې شوي دي. که تفصیل یې را سره شریک کړئ چې د ملي دفاع وزارت د عملیاتو تفصیل څه دی او همدارنګه د دغه چورلکې د بیړنۍ ناستې او یا هم د طالبانو لوري چې ادعا شوې ده چې ویشتلې ده دغه چورلکه، کومه ادعا سمه ده او رښتیا څه دی؟ مننه تاسو او کریمي صاحب ته درنو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ښه جمعه مو پیل کړې وي. هلمند تاسې پوهېږئ چې د تیرو څو کلونو راهیسې ډېر سخت ناامنه دی هلمند ولایت. حتی د ښار ځینې برخې چې د 3 موضع ده هلته جنګ روان دی. 4 موضع په مکمل ډول د طالبانو په لاس کې ده. نهر سراج یوه داسې سیمه ده چې هلته د تیرو 15 کلونو راهیسې حالت جګړه ییز دی. هلته لویې پوستې قرارګاوې د امنیتي ځواکونو له منځه تللي دي او په دې سیمه کې 4 ورځې وړاندې د سنګین ولسوالۍ هغه خدمتي پولیس چې په دې سیمه کې اوسېدل هغه د طالبانو د خوا نه په هغه باندې یو ځل برید سوی و. مخکې هم یو ځل وس برید پرې وسو چې د سنګین د ولسوالۍ د امنیې قومندان د 10 نورو پولیسو سره وژل سوی و په دې سیمه کې. 2 ورځې وړاندې د نهر سراج د شوراب نظامي اډې ته په نږدې ساحه کې یوه بلاک هاک چورلکه چې د کندهار نه هلمند ته تللې وه د 215 اتل قلو اردونه 215 میوند قلو اردو ته تللې وه. په هغه سیمه کې د ولایتي مسؤلینو په خبره چې بیړنۍ ناسته یې کړې ده، تخنیکي ستونزه یې درلوده، خو هغه سیمه ټوله جګړه ییزه سیمه ده. هلته د طالبانو حاکمیت دی. په هغه سیمه کې دغه چورلکه تېرېدله چې بیا هلته لوېدلې ده. د هلمند د ولایتي شورا د رئیس په وینا چې 3 نفره په دې کې وژل سوي دي. بله سرچینه وایي چې په دې کې 7 تنه وو چې 3 تنه یې وژل سوي دي او 4 تنه نور هم زخمیان دي. هغه کسان چې حکومت یې ادعا کړې ده چې د سرې قطعې د مسؤل په ګډون باندې د طالبانو ډیری کسان یې وژلي دي. هغه هم د سیمې اوسېدونکي چې په هغه سیمه کې دي، موږ کله د هغوی سره تماس نیولی دی. هغوی په دې اړه باندې معلومات نه لري. سیمه کې ترسره شوي دي رحیمي صاحب؟ بالکل په چانجیر سیمه کې په همدې شپه چې حکومتي ځواکونه ادعا کوي چې دلته د طالبانو د سرې قطعې کسان وژلي دي، په همدې شپه باندې د چانجیر په یو مرکز باندې د امنیتي ځواکونو لومړی چاودنه سوې وه. وروسته بیا په هغه باندې ډېره سخته جګړه روانه وه چې د شپې تر ناوخته پورې په هغه ځای کې جګړه وه چې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه.
خو دا چې د طالبانو ته څومره مرګ ژوب راوښتې ده یوازې د حکومتي ځواکونو په خبرپاڼه باندې اکتفا نشي کېدلی، ځکه باید دقیق معلومات ترلاسه شي. هغه سیمه جګړه ییزه ده، باید د هغه جګړې نه پوره دقیق معلومات په لاس راسي. خو دا چې هلته مخابراتي شبکې هم کار نه کوي او خلک هم په هغه سیمه کې اوس نه اوسېږي، ځکه هغه سیمې پرېښي دي، خپل د سیمو نه کډوال شوي دي، نورو سیمو ته تللي دي. لا ډېر معلومات به د هلمند د جګړې په تړاو باندې او امنیتي وضعیت باندې راواخلو، خو د ښاغلي کریمي نه هم معلومات راخلو. ښاغلی کریمي، په هرات کې امنیتي وضعیت څه ډول دی؟ په دې وروستیو کې د ناامنیو خبرونه ته ترلاسه کیږي؟ و همه همکارا و بیننده های گرامی، هراتی که از ولایت‌های نسبتاً امن افغانستان به شمار میره، اخیراً رویدادهای ضد امنیت زیاد شده. ما پریشب حملات بر 4-5 ولسوالی هرات همزمان طالبا با نیروهای امنیتی درگیر بودند که جدیدترین حمله طالبا بر ولسوالی شندن بود. با یک متربم مدیریت امنیت ملی شندن را هدف قرار دادند که مقام‌های محلی هرات میگن 4 نفر از نیروهای امنیت ملی جان باختن در این حادثه. خود طالبان ادعا کردند که آمار بیشتر از این است. 12 تن طالبان ادعا دارند که 12 تن در این حمله متربم جان باختن از نیروهای امنیت ملی در شندن. در شندن درگیری در حد شدید بود که نیروهای کمکی از هرات به ولسوالی شندن رفت، حتی قوای هوایی به کمک نیروهای امنیتی در شندن رفتند. همزمان در ولسوالی اوبه، در ولسوالی پشتون زرغون نیز حملات طالبان ادامه داشت، اما مقام‌های محلی گفتند که در این حملات کدام تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی نرسیده است. صبح وقت دیروز طالبان یک پسته امنیتی در شمال شهر هرات که مربوط ولسوالی انجیل هرات میشه انفجار دادن. در او حمله 2 تن از نیروهای پلیس جان باختن، 2 تن زخمی شدند. همزمان با این حملات نیروهای ارتش ملی در ولسوالی غوریان عملیات داشتند که بر اساس خبرنامه مطبوعاتی که نشر کرد خلوردوی 207 ظفر 4 قرارگاه طالبان به شمول محکمه آنها در ولسوالی غوریان کاملا تخریب شده. 2 نفر از طالبان کشته شده، 3 نفر زخمی دارند. آنگونه که خبرنامه خلوردو نوشته کرده، در این عملیات نیروهای ارتش 4 قریه از وجود طالبان کاملا پاکسازی شده است. اما اینها همه نشان میده که هرات که نسبتا امن بود کم کم ناامن شده و بیشتر ولسوالی های هرات هر روز هر شب درگیری ها جریان داره. طالبان در ولسوالی های نسبتا دور و به ویژه ولسوالی شندن که یک ولسوالی وسیع است در شمار ولسوالی های هرات هر روز درگیری هست و حضور طالبان در این ولسوالی گسترده است. خود پاسخ نیروهای امنیتی و دفاعی در مقابل این حملات طالبان چی بوده آقای کریمی؟ مقام‌های محلی میگن طالبان توان مقابله رو در رو ندارند، بنابراین از حملات انفجاری، از حملات انتحاری، از متربم استفاده میکنند. در هرات تقریبا طی 3 ماه گذشته حدود 10 حمله انفجاری و متربم صورت گرفته که تقریبا 3 الی 4 متربم از اینا در پسته ها و حوزه‌های امنیتی نزدیک به شهر صورت گرفته. معلوم میشه که طالبان شدت حملاتشان را در هرات زیاد کردند و به ویژه در ولسوالی های مثل اوبه، ولسوالی پشتون زرغون، شندن، ولسوالی غوریان که در هر هفته حداقل یک حمله بالای بازار ولسوالی دارند. خود مقام‌های محلی هرات چی میگوید؟ آیا تعداد از نیروهای امنیتی و دفاعی که در هرات موجود است نیروهای کافی است برای مقابله با طالبان و گروه های دیگر؟ بارها این انتقاد وجود داشته، هم سیاسیون هرات هم حکومت محلی هرات بارها انتقاد کرده که هرات با این وسعت با نفوس زیادی که داره نیروی کنونی نیروی کافی نیست و به ویژه در ولسوالی ها بسیار نیروی امنیتی کم هست و همین مثلا باعث شده که طالبان دست به حملات بزنند.
بارها گفته شده، بارها از حکومت مرکزی خواسته شده، از وزارت داخله خواسته شده که هرات با این نفوذی که دارد نیاز است که تجهیز بشه، نیاز است که نیروی کافی جابجا بشه در هرات. اما هنوز همین مشکلات وجود داره. تنها کار کلان که میکنه نیروهای ارتش هست که قلوردوی 207 ظفر پایگاه از او در هرات هست، اما 4 ولایت تحت پوشش قرار داره قلوردو، ولی آمار پلیسی که در هرات فعالیت داره بسیار کم هست، مخصوصا در ولسوالی ها هم، در ولسوالی های دوردست مثل ولسوالی های چشت، پشتون زرغون، اوبه، گلران، ولسوالی های کشک کهنه. در این ولسوالی ها نیروی کافی وجود نداره. اما آقای کریمی، معلومات شما چی است در حالی که در ولایت هرات قلوردوی 209 ظفر هم اونجا موجود است، نیروهای کافی در قلوردو است، اما باز هم هرات در اواخر ناامن شده؟ قلوردوی 207 ظفر هست در هرات. خب 4 ولایت تحت پوشش داره و هرات از ولایت های نسبتا امن به شمار میره. سر ولایت فراه بود، امیال هم سر ولایت بادغیس هست که بیشتر در قور ولسوالی هایش ناامن هست. در این ولسوالی های قور جا هستند و هر روز عملیات دارن نیروهای ارتش. اما هرات اخیراً مردم این فکر نمیکرد که هرات به این اندازه ناامن شود. آقای کریمی، که مردم چی فکر میکنه و چرا عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی به اندازه‌ای که باید قناعت بخش می بود چرا نیست؟ به این پرسش هم شما پاسخ خود ارائه کردین. اما ښاغلی رحیمي، ستاسو په لور باندې درګرځو. هلمند په داسې حال کې چې ډیری ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي او کومې ولسوالۍ چې د حکومت په لاس کې دي هغه هم په مرکزي برخو یې دي واکمن دي. اما په هلمند کې د چورلکې تخنیکي ستونزه یا راغورځېدل یا د طالبانو لوري ویشتل دا هم یوه لویه خبره ده. د هلمند جغرافیا ته که تاسو ګورئ، دا چې تاسو سره ښه بلدیت لرئ، د جګړو په شدت سره فکر کوئ چې طالبان به د خپلې واکمنۍ سیمې پراخې کړي؟ د جغرافیې په اړه باندې که ووایو، هلمند یو داسې جغرافیا لري، اواره ځمکه لري او ځمکې ټولې د کرنیزې ځمکې دي. هلته غرونه نسته. د هلمند په ډیره ساحه کې، په ډیره سیمه کې غرونه نسته. په لږ سیمه کې لکه هغه لکه نوزاد ولسوالۍ یا هم باغران او واشیرو په دغه ولسوالۍ کې او د جنوبي برخې ولسوالۍ لکه دیشو خانشین کې په هغه ځای کې په یوه برخه کې غرونه سته. پیچلې اراضي نه لري هلمند. که چیرې حکومت وغواړي چې په هلمند کې هر ډول عملیات پلي کړي، کیدای سي چې عملیات عملي سي، ځکه د هغه ځای ټول هغه موقعیت چې دی دې ته آماده دی په ژمي او په دوبي کې چې هلته عملیات ترسره سي. ځکه د یوې خوا یې هوا ګرمه ده د نسبت د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله باندې، او د بلې خوا نه هلته هغه اراضي دې ته جوړه ده چې دوی وکولی سي په اسانۍ سره عملیات ترسره کړي. اما لکه څنګه چې تاسو ویلې چې هوا راز پکې ډېره ده، غرونه پکې دومره نشته دی، د ماینونو خطر به حتما د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې ډېر د ماینونو خطر د عملیاتو په وړاندې یوه لویه ستونزه ده چې نسي کولی دوی پرمختګ وکړي. خو کله چې افغان ځواکونه عملیات کوي، که چیرې کلک هوایي ملاتړ ورسره وي، بیا د طالبانو د پیشرفت مخه نیول کیږي، هلته پرمختګ نسي کولی. دغه دوه شیه د طالبانو په سیمه کې د ماینونو ایښودل د دې باعث شوي دي چې امنیتي ځواکونه پرمختګ ونه لري، او د طالبانو د پرمختګ مخه چې سیمې نسي نیولی، هغه بیا د هوایي ځواکونو له امله نسي کولی چې ډېرې سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي. خو په هلمند کې اوس د څومره سیمه چې د طالبانو په واک کې ده، حکومت هغومره سیمه په واک کې نه لري. هلته ډیره سیمه د طالبانو په واک کې ده. حتی ولسوالۍ سقوط ولسوالۍ د تیرو 5-6 کلونو راهیسې مساقله په هلمند کې یوه ډیره لویه پراخه ولسوالي ده چې
ډیر لوی بازار لري او هلته ډیر نفوس لري. هغه ولسوالي د تیرو 6 کلونو راهیسې هلته طالبان میشت دي. هغه د طالبانو د جنوب لویدیځ زون د طالبانو لوی مرکز، یعنی هغه داسې دی لکه هغه پایتخت په دې سیمه کې. او په دې سیمه کې نوزاد څه فکر کوئ ښاغلی رحیمي سنګین چې ولې په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت ته دغه موضوع معلومه ده، ښکاره ده ورته، او تاسو ورته اشاره وکړه چې کلونه کیږي چې د طالبانو په لاس کې ده، و توانایي او وسې نه لري د افغانستان حکومت چې دغه ولسوالۍ، دا کومې ولسوالۍ چې د کوکنارو د کښت سرچینې دي، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، د دې هغه پایتخت بیخي بلل کیږي، ولې پر وړاندې عملیات نه کوي؟ ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې دغه اراضي ډیره پراخه ده د هلمند ولایت، او په دې سیمه کې یوه لویه ستونزه دا جوړه شوې ده چې هغه دشتي ساحې چې هلته هیڅوک هم پخوا نه اوسېدل، یوازې هغه سیمې چې ولسوالۍ چې دولتي ځمکې ویشل شوي وي هغه بیا خلکو ته ورکړل شوي وي او کانالونه ورته راغلي وو، هغه باندې هلته خلک اوسېدل. خو اوس هغه دشتونه ټول کوکنار په هغه کې کرل کیږي، په هغه سیمه کې په زرګونو کورنۍ دي هلته چې اوسېږي. دولت نشي کولی چې په دغه اوسني تشکیل سره چې دوی د هغه ولایت لپاره جوړ کړی و چې یوازې هغه د کانالونو سیمه دوی پرې کنټرولوله، اوس دشتي سیمې هم هلته چې زرګونه کسان چې یا هم د خپله د هلمند ولایت یا د نورو ولایتونو دي په هغه سیمه کې دوی وکولی شي چې امنیت راولي. او هغه ولسوالۍ لکه مساقله او نوزاد او سنګین چې اوس د دولت په واک کې نه دي، هلته هم د پخوا په پرتله باندې نفوس ډیر شوی دی. هلته هغه دشتي سیمې ټولې آبادي شوي دي، نشي کولی دولت چې په دغه سیمه کې په پراخ ډول عملیات ترسره کړي. او عملیات یوازې شرط نه دي په دې ولسوالیو کې. دغه مساقله ولسوالي څو ځله حکومت د طالبانو نه نیولې ده، خو ساتلی ځکه نیسي چې هلته امنیتي ځواکونه دومره نه لري چې د دغه ولسوالۍ د اراضۍ سره سم، دغه جغرافیې سره سم پوستې ځای پر ځای کړي تر څو وکولی سي هغه ولسوالي وساتلی سي. په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو د هلمند په بېلابېلو برخو کې 8 ځله حملې کړي دي. یعنی دا حملې داسې نه دي چې د یوې پوستې پر سر دي یا هم د ګزمې د پولیسو پر سر باندې د حملې سوي دي. دا په غټو غټو لویو لویو ځایونو مرکزونو باندې چې هلته ډېر امنیتي ځواکونه پولیس اردو میشت دي په هغه ځایونو کې سوي دي چې زموږ د معلوماتو له مخې په دې د افغانستان حکومت خبرګون ورته څنګه ښاغلی رحیمي؟ دلته لویه ستونزه دا ده چې طالبان په تعرضي حالت کې دي او حکومتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. حتی خپل د مرکز نه خپل د قرارګاه نه هم نسي کولی چې راووځي هغه پوستې چې د دوی دغه ټولۍ مربوط دي هغوی ته اکمالات نسي کولی چې په ډېرو نږدې ساحو کې پرتې دي، یا د ماین ښکار کیږي یا هم د مخامخ تعرضي بریدونو سره مخ کیږي. طالبان په تعرضي حالات کې دي، حکومتي ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. لویه ستونزه دا ده چې دلته هره ورځ جګړه رامنځته کیږي، امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وړي. خو حکومت هم دعوه لري چې 14 تنه په هلمند کې د تېرې شپې په جګړو کې وژلي دي او 15 تنه هم ټپیان دي. همدغسې طالبان هم حکومتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو دعوې کوي. مننه کوم ښاغلی رحیمي. معلومات وړاندې کوي هغه نسبت د دواړو لورو ته هغه کره معلومات. درست. دا د طالبانو د سرې قطعې کسان او د نورو طالبانو سره دا چې توپیر یې څه دی، حتما به تاسو سره معلومات خو بیا درته راګرځو. ښاغلی کریمي، با توجه به حملات اخیر در ولایت هرات و همچنان صحبت‌های تند والی هرات در برابر طالبان و تروریستان، نگرانی مردم هرات چی است؟ بسیار تشکر. نگرانی مردم ایران بسیار جدی هست به خاطر اینکه ولسوالی های مثل انجیل، کروخ، مناطق از ولسوالی زندجان هرات، اینا مناطق تفریحی مردم هرات است. مردم شهر در روزهای جمعه معمولا در ولسوالی کروخ برای تفریح، برای میله میرن، در ولسوالی انجیل، در نزدیکای ولسوالی زندجان
اما اخیراً شدت ناامنی‌ها باعث شده است که یک نگرانی جدی بین مردم ایجاد شد. همانند ولسوالی کرخ که بیشترین باشنده های هرات به خاطر تفریح، خانواده ها به خاطر تفریح در این ولسوالی میرن. همین چند پیش معلومات که ما داشتیم، گزارش هایی که ما ارائه کردیم، حمله سربند پاشتان شد، کلانترین پروژه که در نزدیکی شهر هرات است. اینا نشان میده که ناامنی ها بیشتر شده، مردم نگران هستند. در نزدیکترین ولسوالی طالبا حضور دارند. پست امنیتی که دیروز صبح طالبا هدف انفجار قرار دادن در نزدیک شهر هست، مسیری است که مردم در روزهای تعطیل به خاطر تفریح و بیرون از شهر میرن، زمین مسیر رفت آمد میکنن. در نزدیکی در شمال شهر است که مربوط به ولسوالی انجیل است. این ولسوالی ها و حوزه های امنیتی وقت هدف انفجار و هدف مطالبه و طالبان قرار میگیره، مردم به شدت نگران میشن. این باعث میشه که حتما همین رویداد به خاطر تفریح با خانواده های خود بیرون نشوند و اما کم شده نسبت به سالهای گذشته که مردم به بیرون میرفتن، به ساعات دوردست میرفتن، حتی ولسوالی های دوردست میرفتن. امروز برای ولسوالی های دور هرات که هر روز جنگ هست، در نزدیکی ها پست‌های امنیتی هدف قرار میگیره. معلوماتتان چی است که خود طالبا در ولایت هرات اکمالاتشان از کجا سرچشمه میگیره؟ من صدای شما رو ندارم. بله آقای کریمی، پرسش تکرار میکنم. خود منابع مالی و نظامی طالبا در ولایت هرات از کجا سرچشمه میگیره؟ طالبان در هرات چند گروه هستند، شاخه‌های بله آقای کریمی صدای ما رو داره؟ خب طالبان در هرات به چند دسته تقسیم شده. شاخه‌های انشابی دارد. یک شاخه از طالبان که تحت رهبری ملا منان نیازی هست، بیرون از شاخه هست که امروز طالبان تحت رهبری صدای شما دارم. صدای مرا داریم؟ بله مهربانی. بله. بله آقای کریمی میشنویم از شما. صدای مرا دارین همکارم؟ آقای کریمی صدای شما را میشنویم مهربانی. طالبان در هرات در چند شاخه تقسیم شده. شاخه‌های انشابی هست که همین گونه که قبلا عرض درست. طالبان در هرات چند شاخه انشابی دارد. یک گروه از طالبان هست که مستقیما تحت فرمان یا رهبری خود ملا امرت الله هستند و چند شاخه دیگر از طالبان هستند که چند سال هست جدا شدند. یعنی تقریبا با کارهای بازسازی تقریبا با دولت همسو هستند و صرفاً اهداف خارجی را دنبال میکنند، خارجی ها را هدف قرار میدن. خب منابع تمویل از اینا اصلا از ولایت فرا هست. ساحه‌ای که ولسوالی شندن هست، وصل هست و هممرز هست با ولایت فرا. از شندن در دیگر ولسوالی های هرات طالبان یکدیگر تمویل میکنند تا ساحات از ولایت واقعی، یعنی یک مسیر دارند که از فرا وارد هرات میشه، از هرات وارد ولایت های بادغیس و فاریاب یک زنجیره را تشکیل دادن. این که منابع مشخص از اینا از کجا هست، بارها مقام های محلی هرات، مقام های مرکزی گفتن کشورهای همسایه معمولا تمویل میکنه طالبان را، معمولا تجهیز میکنن اینا را. اما یک چالشی که بین خود طالبان هست، یک مشکلی که ایجاد شده، شاخه‌های انشابی از یا هست که موقع در بیشتر وقتها در ولسوالی شندن گروه‌های طالبی که از هم جدا شدن بین همدیگر درگیر شدن و بارها تلفات سنگینی به یکدیگر وارد کردن. صدای من دارن همکارا؟
آقای کریمی صحبت‌های شما را می داشته باشیم. ډېره زیاته مننه ښاغلی کریمي. ښاغلی رحیمي راشو که تاسو ته مخکې هم دغه پوښتنه پاتې شوه چې د طالبانو د سترې قطعې جنګیالي څه توپیر لري، که لیدونکو سره معلومات شریک کړي؟ څنګه چې موږ اورېدلي دي په سیمه کې د خلکو نه څنګه چې نور عام طالبان دي او جګړه کوي، تر هغوی دوی زیاته روزنه ترلاسه کړې ده، تر هغوی ډېرې مجهزې وسلې لري، د شپې دوربینونه لري او درنې وسلې لري دغه سره کته، او دا سره کته یو منظمه کته ده، حتی یونیفورم لري. اوس په دې وروستیو کې یونیفورم پیدا کړی، لکه د امنیتي ځواکونو یونیفورم، مخونه یې پټ وي او په ډېر مجهز ډول باندې دوی په یو ځای باندې چې کله داسې ویل کېږي رحیمي صاحب چې په دې کې د پاکستان پوځیان هم شامل دي په دې جنګیالیو کې. دا د امنیتي ځواکونو همیشنۍ دا ده چې کړې ده چې په دې کې پاکستانیان، چچنایان، حتی د داسې ملکونو قزاقستان او د داسې ځایونو چې دلته څوک په ژبه نه پوهېږي د طالبانو سره ملتیا کوي. خو د سیمې اوسېدونکي بیا چې کله موږ پوښتنه ځینې کوو، هغوی وایي چې داسې کسان یې نه دي لیدلي چې یا مخپټي کسان وي چې هغوی په ژبه نه پوهېږي یا هم د دوی د سیمې نه وي. هغوی وایي چې دغه طالبان چې په سیمه کې جنګېږي یا هم د دغه سیمې د نیولو نه وروسته چې کله کم طالبان په دې سیمه کې وي، په هغه ورځ باندې بیا هیڅوک نه وي دلته چې سړی په ژبه پوه نسي یا هم د بل مملکت وي. تر اوسه پورې په کندهار، هلمند، زابل او روزګان کې په دې ځایونو کې داسې مشخص ارقام موږ نه لرو چې په دغه سیمه کې د طالبانو سره بهرني جنګیالي وي او هلته د خلک د دې تایید وکړي. اما حکومتي ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې، د کندهار، د هلمند په ناوې ولسوالۍ، نادعلي ولسوالۍ، په اکثریت ولسوالیو کې د دې ادعا کړې ده چې په دې ځای کې بهرني جنګیالي د دوی په وړاندې جنګیږي، او دا ادعا کوي چې د روسیې او د ایران د خوا نه دوی ته وسلې ورکول کېږي. یعنې ستاسو د معلوماتو له مخې دا ادعا سمه نه ده؟ بلې ستاسو د معلوماتو له مخې دا ادعا سمه نه ده؟ زموږ معلومات موږ د دې ادعا رد او تایید ځکه نسو کولی چې د سیمې اوسېدونکي چې کوم څه په سترګو ویني، موږ په هغه باندې ډېر باور کوو نسبت د طالبانو او د حکومت هغه خبرپاڼو ته چې په روزمره ډول یې رالیږي. ځکه خلک د سترګو لیدلی حال شریکوي او دوی یوازې د خپلو جنګیالیو هغه خبرې چې هغه په جګړه کې په بد وضعیت کې وي، د خپل د زړه د زوره یا هم د هغه تلفاتو یا هم دا هغه زخمیانو له امله چې دوی ته په جګړه کې اوښتي دي، یو څه به زیاته ادعا کوي، یو څه مبالغه به کوي، او هغه کسان چې په سیمه کې اوسېږي هغوی یوازې د دواړو خواو وضعیت په سترګو ویني او د صحنې شاهدان دي. موږ هغه ته ډېر باور ورکوو، ډېر اعتبار په هغه باندې کوو، تکیه مو ډېره د عامو خلکو پر د سترګو پر لیدلي حال باندې ده. په همدې خاطر باندې د دواړو ښکېلو غاړو په جګړه کې تبلیغاتو ته دومره اهمیت نه ورکوو. لکه که چیرې دوی دواړه یو په بل باندې ادعا وکړي هغه ارقام سم هم وي، د دې سمو ارقامو د تایید په خاطر باندې بیا هم په سیمه کې د عامو خلکو نظر اخلو، هغوی چې څه لیدل دي په سترګو او عیني شاهدان دي د پیښو. نو د دوی د طالبانو او د حکومت په هغه خبرپاڼو باندې چې رسنیو ته لیږي دومره اکتفا نشي کېدلی لکه د سترګو لیدلی حال چې خلک یې ډېره زیاته مننه ښاغلی رحیمی د معلومات نم. و آقای کریمی تکمیل صحبت‌های شما را می داشته باشیم در اخیر. تشکر. خب آنگونه که در گزارش‌ها هم دیدین، ما برای شب گزارش داشتیم، دیشب گزارش‌های داشتین از هرات، گزارش‌های از ناامنی‌های هرات معمولا در اواخر بیشتر از جرایم جنایی، آمار جرایم جنایی که در هرات وجود داشت مردم نگران بودن، اما اخیراً حملات طالبان بر ولسوالی‌ها افزایش یافته، همینگونه که قبلا اشاره کردم، مخصوصا ولسوالی‌های نزدیک به شهر که محل تفریحگاه مردم هست، شدیداً مردم نگران هستند و بارها انتقاد کردند که نیروی کافی نیست و باید این عملات پس داده بشه و این تفریحگاه‌ها کاملا پاکسازی بشه از وجود مخالفان مسلح. تشکر آقای کریمی از معلوماتتان و همدارنګه د ښاغلي رحیمي نه هم مننه کوم.